مسلمان به د هر چا سره د هغه د مرتبه موافق سلوک او تعظیم او احترام او ادب کوي. ځکه چې په قران کریم کې هم د دې تذکرہ شوی ده چې الله جل جلاله د بعضو خلکو مرتبه پر بعضو نور خلکو باندې بالا کړی دي، بلند کړی دي، پورته کړی دي. لکه الله رب العزت په سورۃ الزخرف آیت نمبر 32 دویرسم نمبر آیت کې فرمایي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، چې موږ بعض کسان پر بعضو نور خلکو باندې د درجو په لحاظ باندې پورته کړی دي. دغه رنګه په سورۃ المجادله آیت نمبر 11 کې بیا الله جل جلاله فرمایي يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، وای چې الله جل جلاله به پتاسو کې د مؤمنانو او علماو درجه بلند کړي. د مؤمنانو درجه پر کفارو باندې پورته دي، د تقوادارو درجه پر فاسقانو فاجرانو مسلمانانو باندې پورته دي، د علماو درجه پر ټول امت پر عوامو باندې پورته دي، او د صحابو درجه د ټول امت پر علماو باندې پورته دي، او د نبی علیه الصلاۃ والسلام درجه پر ټول امت د صحابه کرام او علما او عوامو پر دې ټول باندې پورته دي. دا رقم درجه او دا غرانګه مشکات شریف کې حدیث مبارک دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انزل الناس منازلهم، چې هر چا ته په خپل مرتبه کې عزت ورکوا، یعنی د هر چا سره د هغه د مرتبه او حیثیت موافق سلوک کوا. البته خو سپکوالی به د چا نه کوي. مثلا یو سړی دین دوست دی، یو سړی شریف دی او تقوادار دی، او بل سړی رزیل و بېدین دی، نو ته به د هر یو سره د هغه د مرتبه موافق معامله کوي. مطلب چې د تقوادار درجه خو تر دې رزیل او تر دې بېدین انسان په زرها ور پورته ده، نو هغه د تقوادار عزت په تر دې بېدین انسان زیات کوي. دغه رنګه د خادم ځان ته مرتبه ده او د مخدوم ځان ته مرتبه ده. یو څوک خادم دی، یو څوک مخدوم دی، او د سردار او خان او ملک ځان ته مرتبه ده، او د هغه د نوکر او خادم بیا ځان ته مرتبه ده، او د جج ځان ته مرتبه ده، د وکیلانو بیا خپل ځان ته مرتبه ده. مطلب چې د هر چا د مرتبه لحاظ ساتل او د هغه سره د هغه د مرتبه موافق سلوک کول پکار دي. تر دې پورې په ابو داود شریف کې حدیث مبارک دی چې یواره و حضرت بی بی عائشه رضی الله عنها ته یو فقیر راغی، نو دې مبارک و هغه ته د ډوډۍ یو څه ټوکره وراوېستل، هغه یې ورکړل، هغه یې ورولې ژوله، بس یو خادم ته ورکړل، هغه ولاړ. بیا د داسې خبرسته دلته یو بل څوک چیرېدی چې ښه کپړې اغوستې وې او مناسب حلیه یې درلودله او دین دوست او تقواداره معلومېدی، نو حضرت بی بی عایشې رضی الله عنها هغه کښېنوئ او ښه ډوډۍ یې په وخوړله. نو د حضرت بی بی عایشې رضی الله عنها څخه د دا مختلف سلوک په باره کې پوښتنه وشوه چې هغه سړی درانه هغه د مازی ډوډۍ ورواستولې او ټوکره هغه دې ورکړله، هغه ولاړی. ای سړی چې بیا راغلی دا دې بیا کښېنوئ په عزت کې ډوډۍ ورکړله او هغه ډوډۍ وخوړله او ښه په عزت یې ورته وکتل. د دې مختلف سلوک په باره کې پوښتنه جوړه وشوله چې دا ولې ای بی بی عایشې دا دې ولې فرق وکړي؟ نو دې مبارک په جواب کې ورته وویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي انزل الناس منازلهم، چې تاسو د خلکو سره د هغو د حیثیت موافق سلوک کوئ، ځکه هغه په درجه کې تر دا سړي کم و ما و هغه ته کمه درجه باندې وکتل، و ده ته مې زیاته درجه وکتل، ده ته مې تر هغه زیات عزت ورکوي، ځکه دی تر هغه تقواداره، تر هغه ښه، تر هغه بیداره معلومېدی په تقوا او په دین دوستي کې. نو ځکه ما فرق پکې وکړي. رسول الله فرمایي چې انزل الناس منازلهم، د هر چا به خپل د حیثیت موافق سلوک او عزت به کوي. البته د دې حدیث څخه معلومه شوه چې د هر چا سره د هغه د مرتبه موافق سلوک کول پکار. ټول ته په یوه سترګه نه ګوري لکه لیونی، د هر چا د درجه موافق به سلوک ورسره کوي او د هغه ادب او عزت به کوي. البته خو د کښته مرتبه او درجه والا ته په سپک نظر باندې کتل دا هم نه دي پکار.
سپک نظر به هم ورته ګوري، سپکوالی به هم نه کوي، سپکاوی به هم نه کوي. ځکه چې په اکثره ځایو کې به تاسو وینئ چې بعضې مالداره خلک غریبانو ته او یا د وټل و باغ او د دکان سیټان او مالکان دا خپلو مزدورانو ته په ډېر سپک او د اهانت په نظر باندې ګوري. ولې دی سیټ دی، دی پیسهدار دی، چې مړه پیسه به دې په ویته به وبله مه کوه. باید سړی و چا ته په سپک نظر باندې نه وګوري. او یا دفتري افسران و خپلو چکیدارانو ته په سپک نظر باندې باید نه وګوري. تاسو به ډېر داسې لیدلي د دفتر افسران و د خپلو چکیدارانو ډېر په بد نظر باندې ګوري، ډېر په سپک نظر باندې ګوري. یا د ډاکټرانو پر دروازه باندې چې ولاړي هغه چکیدار هغه ته ډېر په سپک نظر باندې ګوري. حتی چې د مالداران خلک یا سیټان خلک او یا افسران بیا و نورو مالدارانو او سیټانو و افسرانو هغو ته د عزت او احترام په نظر باندې ګوري، د هغو بیا ډېر احترام کوي، د هغو بیا ډېر عزت کوي. ولې هغه پیسې لري، دنیا لري، روپۍ لري. دا غټه ګمراهي او جاهلیت دی. ځکه چې د چا سپکاوی کول مطلقاً او حرام او ناجایز دی. د چا سپکاوی به نه کوي. ټیک سلو په درجه کې فرق وکړه، په عزت او په ادب کې فرق وکړه، لیکن پاتې سلو سپکاوی به د هیچا نه کوي. په سپکوالي به نور ته ګوري، د الله تعالی په مسلمان باندې ډېر خوا بدېږي. لہذا مالدار خلق دی د دې مذکوره حدیث څخه استدلال نه کوي چې حضرت بیبي عائشې و هغه کمزوري سړي ته په کم نظر وکتل، بل ته په درنه نظر وکتل. نه، د دې څخه بل استدلال نه کوي او خپل ځان دي پر علماء کرامو باندې نه قیاسوي. ځکه چې علماء کرام هر چا ته خپل خپل مقام ورکوي. علماء کرام هر چا ته خپل خپل مقام ورکوي، خو لیکن د چا سپکاوی عالم قطعا نه کوي. علم د چا سپکاوی نه کوي، علم درجې ته ګوري. دا هر چا د خپل درجو موافق هغه ته عزت ورکوي. ولهذا ته به د خپل ځان پر علماو باندې نه قیاسوي. البته خو مالدار خلک به غریبانو خلکو ته په سپک نظر نه ګوري، ځکه چې دا ډېره غټه ګمراهي او د دا رقم انسانانو دپاره تباهي ده. سپک نظر به چاته نه ګوري. د معزز او مشرف سړي عزت کول په هر بابت باندې لازمي دي چې وکړي. لکه په دې باره کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه. وایي چې کله هم و تاسو ته د یو قوم معزز سړی راسي نو تاسو د هغه عزت او اکرام کوئ. هغه ته به د عزت په سترګه ګورئ، په سپک نظر به ورته ګورئ. د قوم مشر ته، د یو قبیلې مشر ته، یو سردار، یو خان، یو ملک، و دې ته به په غټ نظر باندې ګورئ. د هغه ته به چیز کوئ، هغه به عزت د هغه خلکو کوي.